अस्सलाम वालेकुम मलګرو. عمران خان یو ډیر غټ اعلان کړی دی، یو ډیر اهمه فیصله کړی ده. د پی ډی ایم ټول سیاسي جماعتونو له یو سرپرایز ورکړی دی او د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو چې راتلونکي انتخاباتو حواله سره د داندلې څومره هم منسوبې دي نه هغه به د سرپرایز سره هغه به د فیصله سره بالکل ناکام شي. هغه څه فیصله ده سپریم کورټ د حکومت چې کومه منسوبه وا هغه د خور لاندې کړه. د حکومت څه منسوبه وا د نواز شریف او طاقتورو خلکو ترمنځ شدید اختلافات مخې ته راغلي دي. رانا ثناء الله د خپل نیمګړی خواهش اظهار کړی دی. د هغه څه خواهش دی دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازما شریک کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. لاول راځو چې عمران خان څه غټ اعلانات کړي دي، څه اهمې فیصلې یې کړي دي او د پی ډی ایم ټول سیاسي جماعتونو له څه سرپرایز ورکړی دی او د عمران خان د اهمې فیصلې سره د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو چې راتلونکي انتخاباتو لپاره د داندلې څومره هم منسوبې دي نه هغه به ناکام شي. عمران خان په خپل خطاب کې دا ویلي دی چې اسټابلیشمنټ دی وخت کې کنفیوز دی، هغوی دپاره د یوټرن دپاره حوصله پکار ده او پاکستان تحریک انصاف د ختمولو دپاره، پاکستان تحریک انصاف د ماتولو دپاره هغوی د ښه د پورې لارل چې ملک هم ماتولو ته تیار دي او زه راتلونکي انتخاباتو کې چې دی نو وکلاله موقع ورکوم او وکیلان چې دي نو هغه به زه مخکې راولم. کرپټ خلک چې دي هغوی پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی، زیات ټیکټونه چې دي نو هغه به زه وکیلانو له ورکوم او دا یو ډېره اهمه فیصله ده عمران خان او یو ډېر داسې فیصله ده چې د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو چې کوم راتلونکي انتخاباتو د حوالې سره چې کوم د داندلې هغې څومره هم منسوبې دي نو هغه دې سره ناکامه کیدی شي. د هغې یو وجه خو دا ده چې وکیلان داسې طریقې سره غایب کول ګران دي، وکیلانو باندې زیات کیسونه چې دي نو هغه کول ګران دي. بل چې د پولینګ په ورځ باندې د هغوی چې کوم پولینګ ایجنټس وي نو هغه به وکیلان وي، ټول د قانون چې کومې تقاضي دي قانوني سیزونه یې د هغې ټولو نه به خبر وي نو هغوی خلاف چې د داندلي کول دي نو هغه به هم ډېر زیات ګران وي. نو عمران خان دا یو ډېره اهمه فیصله کړې ده، یو ډېره ښه حکمت عملي ده چې راتلونکي انتخاباتو کې هغه دا فیصله کړې ده چې زه به زیات ټیکټونه چې دي نو هغه به وکیلانو له ورکوم. اف آی ای سایفر تحقیقات چې دي نو په هغې کې عمران خان 1 اګست باندې د غرمې 12 بجې هغه دوباره طلب کړی دی. سپریم کورټ یو ډېره اهمه فیصله کړې ده او هغې فیصلې سره د حکومت چې کومه منصوبه بندي وه نو هغه مکمل ناکامه شوه، هغه د خاورو لاندې شوه. دې ټایم کې عمران خان چې دی سپریم کورټ کې دا درخواست ورکړو چې کوم توشخانه کیس دی هغې حوالې سره، خو د هغې نه مخکې اوس سپریم کورټ چې دی نه اسلام آباد های کورټ یې د دې پابند کړی دی چې هلته کوم عمران خان 3 پیټیشن الریډي هلته داخل کړي دي نو په هغې باندې اسلام آباد های کورټ فیصله وکړي. د هغې نه پس په دا کیس چې دی دا سپریم کورټ طرف ته راځي. اصل کې د حکومت دا منصوبه بندي وه چې په هغې درخواستونو باندې چې کوم سمات دي نو هغې ودرولي او هغوی دا ویلي چې یاره هغې پورې به دا فیصله نه کېږي څو پورې چې چیف جسټس بدل شوی نه او چې کله چیف جسټس بدل شي نو په دې باندې موږ فیصله وکړو. که چېرې بیا عمران خان سپریم کورټ ته هم لاړ شي نو هلته به هم زموږ په حق کې فیصله راشي. خو اوس د هغوی چې کومه دا منصوبه بندي وه نه چیف جسټس دا منصوبه بندي چې دا نه مکمل ناکامه کړه او اوس اسلام آباد های کورټ چې دی هغه د دې پابند کړی دی چې تاسو د هغې درخواستونو فیصله چې ده د قانوني چې کومې تقاضي دي هغه پوره کړئ او هغه فیصله وکړئ. اوس که چېرې د عمران خان خلاف هم فیصله راشي نو اول به انټرا کورټ اپیل وکړي، که هغې کې هم د عمران خان خلاف فیصله راشي نو بیا به سپریم کورټ ته راشي نو دا د عمران خان دپاره یو ښه فیصله ده. رانا ثناء الله د خپل نیمګړی خواهش اظهار کړی دی او رانا ثناء الله دا ویلي دي چې عدالت ته عمران خان لا سزا ورکړي او هغه سزا دې داسې وي چې په هغې کې عمران خان نااهله هم شي او عمران خان چې دی جیل ته هم لاړ شي، ځکه چې د دوی دا ډېر غټ خواهش دی چې راتلونکي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف پارټي او عمران خان دی نوي او موږ ته د میدان چې دی نو هغه صفا وي. نواز شریف او طاقتورو خلکو ترمنځ دا شدید اختلافات مخې ته راغلي دي. نواز شریف دې ټایم کې دا غواړي چې د یو ورځې دپاره دې وي خو زه دی په 4م ځل باندې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شم او څنګه طریقې سره چې زه اوښکلې شوی ما نه هغه څیزونه چې دي هغه دی واپس ریورس شي او هغه ټول څیزونه چې دي هغه دی اوس عمران خان سره وشي، عمران خان دی نااهله هم شي، هغه د جیل ته هم لاړ شي او بیا د راتلونکي انتخاباتو کې عمران خان نوي چې ماته لاره صفاوي. نواز شریف دې ټایم کې په طاقتورو خلکو باندې هم اعتبار نه کوي او په خپل ورور باندې هم اعتبار نه کوي. نواز شریف غواړي چې راتلونکي نگران وزیر اعظم د استعدار وي او د هغې وجه دا ده چې نواز شریف سره دا یره ده چې هسې نه په نگران حکومت کې زما خلاف چې کوم اقدامات دي نو هغه بیا شروع شي او که چېرې زما خلاف څه اقدامات کېږي نو چې هلته زما خپل کس موجود وي نو هغه اقداماتو له هغه بیا بریک ورکولی شي، هغه اقدامات چې دي هغه ودرولی شي. نو ځکه نواز شریف غواړي چې راتلونکي وزیر اعظم دی نگران وزیر اعظم چې دی هغه د استعدار وي، خو طاقتور حلقې چې دي هغه بل څوک وزیر اعظم جوړول غواړي. ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي، نگران وزیر اعظم به څوک وي، د دې ختمي فیصله په یو څو ورځو کې وشي. څومره هم اپډیټس وي ابل تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازما شریک کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.